حدیث مبارک کې راغلی دی د رمضان المبارک چونکې درې اشرې حضور علیه السلام په خپل الفاظ مبارک باندې تقسیم کړي دي. فرمایلی دی اوله رحمت، اولنې عشره دا سراسر رحمت دی، و اوسطه مغفرة او دویم عشره د رمضان شریف دا مغفرت دی، و آخره عتق من النار او اخر عشره د رمضان شریف د اور نه د خلاصي او د نجات عشره ده. ظاهره خبره ده چې اولنې عشره دا د رحمتونو عشره وي، په دې کې رحمتونو نزول کیږي او بعضې بدنصیبه داسې ممکنه ده چې هغوی په دې عشره کې خاص رحمتونه نازلیږي او دغه بدنصیبه په دې کې هم د هغې نه محروم پاتې شي. نو د دغې محروم پاتې کېدو نه د ځان بچ کولو دپاره زمونږ مشایخو دعاګانې د دې ځان له ځان له ښودلي دي، اگر چې هغه سنت یا فرض یا واجب نه وي، مستحب دعا ده او په احادیثو کې شته، خو د دې موقع دپاره سنت نه ده، نو د دې د وجې نه سنت ورته ویل ګران دي. د اولې عشرې تعلق د رحمتونو سره د حضور فرمایي چې دې کې رحمتونه نازلیږي، نو ظاهره د مونږ به ځان له دغې رحمتونو د حصول سوال کوو د الله پاک نه. نو مونږ به دعا څنګه غواړو؟ نو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دا دعا د اولنې عشرې ده. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لومبنۍ عشره ختم شي، دویم عشره دا د مغفرت ته حضور فرمایي و اوسطه مغفرة، په دې دویم عشره کې مغفرت کیږي. نو چې د بخښنې خبره راشي هغه ځای کې استغفار ډیر ویل پکاري، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا د دویم عشرې دعا ده. او دریم عشره و آخره عتق من النار، دا د اور نه د خلاصي عشره ده. نو دې کې بیا اللهم اجرني من النار دا ډیر ویل پکاري، دا د دریو عشرو بهترین دعاګانې دي.